شهنشاه بھائی دا په میسا کې دا کباب دي خلکو ډېر صفت راته کړی و نو ناوخته ټایم دی اوس مونږ ورله راغو او دلته ګلای کې دی راځه او دلته دا ډېر سپیشل کباب دی د نوخار د میسا مشهور سوغات دی او دې کې وایي د اوښ غوښه اچوي سپیشل غوښه ده دی خپل حلاله کوي نو مونږ دلته راغلي یو نن باید ټیسټ کوو او هغې نه پس به بیا خپل ریویو ورکوو کامران زیارت پر ځای اتوار پر ځای دوره دې موږ هفته کې دوره ځای دا خلک ښه په مینه خوري پېښور مردان چارسده تخبه اسلام آباد ډېر خلک د دنیا خلک راځي ته به اوس په خپله ویني دا مې خلک چې ما سره ځای نشته د ناستي دومره دا خو ما صرف ځان لاسې دنده روانه کړې پنځه شپږو کالو نه زه وخانه لالم دا دی ګوپ دی دی د ملا د پاسه چې هغه ګوپي خبره چې لګېدلې دا هغه شی دی دی هغه چربي ده بره دا خلک وړي او پخوي غوښه وړي په 1500 روپۍ کیلو غوښه وړي او چې کوم مېلمه راځي انشاءالله مانه خوشحال دي او خفه به نه دي غوښه ده او زیارت او اتوار وخانه لالو زیارت پر د اتوار پر وخانه لالو په یو زیارت باندې په یو اتوار باندې وخانه لالو او هغې کې کباب کوو 15 شپږ کاله وشو او کباب داسې کباب کوو چې سړي له به خوله کې خوند پرېږدي مسالې خپلې دي ډل په خپله دي اصلي غلا کباب کې څه ده دا ډل دي یو اوف کبابو کې 3 ورځې کې خرڅېږي او یو اوف غوښه هم خرڅوو 1500 روپۍ کیلو غوښه خرڅوو کباب 1000 روپۍ کیلو او دا مسالې کورنۍ خپلې جوړوو او دا څومره وخت نه تاسو دا وکړه دا 10 کاله وشو خلک د دنیا شی راځي وکې ده چېرې وي که نه نو هر څه ډېر دي شکر دی الحمدلله نه مې لوی دی بس دا الله پاک برابري ده خلک 200 بدل 2 واچو مرو دا د اوښ کباب دي هسې مې خو صبر وکړی لږ شهنشاه بھائی کباب دي او د اوښه د غوښې تراشي دي د اوښ د غوښې کباب دي دې یقینو که په میسا کې په ګلو کې دننه بیا اوس هم تاسو ته به موټر سایکل ښکاري دلته خپل سپیشل خلک راځي د اوښ غوښه ده او خالد نذیر وایي چې دا څنګه مې دا غوښه وخوړه نو وایي په ټول وجود کې مې هر چل پیدا شو یو خوشحالي او یو سکون سرور نو مونږ وایو چې دا مونږ ایکسپلور که په نوخار کې او کوم ملګري چې راته وښوله نو د هغه هم ډېره شکریا ادا کوو الله تعالی دې ولا همت ورکړي چې داسې د ځای نه مونږ ته وښایي چې مونږ یې پښتنو ته پښتونخوا ته وښیو ځکه چې دا اوښ دا غوښه دا نایاب هم ده ضروري ده او اصل شی د خوراک هم دا دی مونږ وایو چې راشئ دلته خلیل کبابي ته میسا ته او د دې ذایقه چک کوي ډېره زبردست کباب او ډېره زبردسته ذایقه زه کمی وی کړم کامران خاطق صاحب څه دې محسوس کړی سر هر کس غوښه خوري خو دا غوښه دا مونږ پهله ځل په کباب شکل کې وخوړل او میسا کلی دی دا مونږ یو دوست دی ډېر خیبر پښتونخوا او د نوخار مشهور کاروباري سیاسي شخصیت دی هغه مونږ مېلمستیا وکړه دلته مونږ راویستو او مونږ ته پهله ځل پته ولګېده چې غوښې نه دلته کباب جوړېږي او خاص دې خپل شوقیان نګاه کې راځي مونږ وخوړل ډېر زیات ټیسټ ډېر زیات مزه یې وکړ متفیم بھائی او مونږ شهنشاه بھائی او خالد نذیر بھائی مونږ پلانینګ وکړ چې آینده داسې موقع مېلاوېږي د صوفیاتو نه مونږ راځو دلته خلیل کباب پلی چې کوم دی دلته زبردست کباب دی د دې نه مونږ صحت بخش ده